انتہائی محترم مسلمانان ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل امت باندې سه حقوق لري چې هغه حقوقونه علماء کرامو یو حق د نبی له صلوات و سلام بیان کړل چې هغه باندې درود شریف ویل دي محترم څنګه چې نور عبادت دي انسان تلاوت کوي الله رب ذوالجلال پاغي باندې اجر ثواب ور کوي ذکر اذکار انسان کوي الله رب ذوالجلال پاغي باندې انسان ته اجر او ثواب ور کوي همدغه سي درود شریف دی دا یو ډیر لوی عظیم عبادت دی انسان چې کله درود شریف لولي الله رب ذوالجلال په دغه باندې انسان ته ډیر لوی مرتبه ور کوي ډیر لوی درجه ور کوي الله رب ذوالجلال په دغه باندې د انسان ګناهونه معاف کوي او د انسان مرتبه په دغه سره هغه چتیږي علماء کرامو د درود شریف ډیر زیات فضایل ذکر کړي دي د احادیث پرانا کې د هغه فواید ذکر کړي دي او د درود شریف نویلو د هغه نقصانات ذکر کړي دي چې انسان درود شریف وایي د هغه فائدې څومره دي او انسان چې کله درود شریف په نبی له صلوات و سلام باندې نه وایي نو د هغه نقصانات څومره دي ان شاء الله العزیز دې جمله هغه فواید زستاسو په وړاندې ذکر کوم چې د دې فواید څومره دي فواید ډیر زیات دي محترم علماء باغی باندې مستقل کتابونه لیکلي دي په سو جلدو کې او دغه دومره فواید د احادیث او روایت پرانا کې او د واقعات پرانا کې دومره ډیر ذکر کړی دي چې یقین وکړه په 100 غنټو کې دغه احاطه نشي کېدی د درود شریف د فوایدو مخ کې یو خبره زستاسو په وړاندې عرض کوم تاسو وګورئ منځ د الله رب ذوالجلال د دې ذکر کړی دی حج د دې ذکر قران مجید کړی دی نور مختلف قسمه عبادت تراغي ذکر کړی دی لیکن په دا ټولو عبادتو کې یو درود شریف دغه څه دی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله رب ذوالجلال په خپل هم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لګي فرشته هم په دغه عبادت کې شریک رب ذوالجلال په خپل په دغه کې شریک په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لګي د دیو جن علماء فرمای په دې آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم داسې عظمت او شرافت ذکر شوی دی چې د دین بل لوی عظمت او شرافت اندازه نشي کېدلی او د رسول الله د عظمت او شرافت دغه چې کوم اندازه د دې اندازه کلم انسان نشي لګولای او انسان د پرمدار شرافت خبره ده مونږ ته الله رب ذوالجلال د درود حکم کوي تاسو په نبی رسول الله درود وایي رب ذوالجلال په خپل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود لګي د الله فرشته په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي مونږ تاسو چې په دغه عبادت کې شریک شو د زمون ستاسو د عظمت د باندې ډېر لوی خبره ده برحال علماء فرمایي د هغه فوایدونه یو فائدہ ده چې دا درود شریف ویل دا د الله د رحمت ذریعہ ګرځي انسان چې کله درود شریف وایي د الله رحمتونه په باندې راځي حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حدیث صحابو کې ذکر دی من صلی علی واحدا صلی الله علیه عشرا څوک چې ما باندې یو ځل درود وایي الله په دغه سړي باندې لس رحمتونه را لېږي نو ګوره ما ته یو ځل درود وایو الله رب ذوالجلال لاغي په بدل کې په موت باندې لس رحمتونه راولېږي دا څومره لوی خبره شو او یو بل حدیث کې راځي د اویا رحمتونو تذکر انسان یو ځل درود وایي نبی علیہ السلام فرمایي صلی الله علیه و ملائکته 70 صلاتن الله ور باندې 70 رحمتونه به بندر ولېږي او دغه رنګي یو صحابي دغه فرمایي ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل لاړو په مخ باندې د خوشحالي آثارو دغه سه معلومېدل نبی صلی الله علیه وسلم نن ډیر خوشاله دي ول مارز صحابه کرام ورزو کو یا رسول الله ان نرى في وجهك بشرا لم نكن نرى الله پیغمبر استاسو په دا چهره مبارک کې نن دغه سه آثار د خوشحالي په نظر راځي چې مخ کې ممکن نه دی لیدلی صدقه سه خاص واقع شوی دا نبی اسلام فرمایل اجل انه اتاني ملك فقال يا محمد والوسمه جبريل راغلو لقصد مکه جبريل راغله ما ته اے محمد صلی الله علیه وسلم ان ربک یقول اما یرزیک
الله يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك الا سلمت عليه 10. پیغمبر محمد ته په دې نه خوشاليږي ستایو امتی په دامن دی یو ځل درود وای دا غیب بدل کې به الله رب ذوالجلال په هغه امتی باندې لس رحمتونه راولي. ستایو امتی په دامن دی یو ځل سلام وای. السلام چې کومه طریقې دی درود شریف کې مسیغي ذکر دی نږدې سره ورشي الته ولولي السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نبی الله. سلام دی پتا باندې اے د الله نبی دل الته نږدې درود شریف چې روزه مبارکه ته انسان ورشي په خپل باندې اوري او د لری نه د فرشتو په ذریعہ ورته رسول کیږي. ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. یا بل حدیث کې راځي من صلى علي عند قبر سمعته ومن صلى علي نائي بلغته. قبر ته نږدې څوک راشي درود السلام وي زه خپل باندې اورم او د لری نه د فرشتو په ذریعہ ما تر رسول کی. بلکې دې باب کې دومره زیاته حدیث راغلي دي. نسائی شریف کی حدیث ده ان الله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. دا الله خاص لخکری دي د فرشتو دا پر ازمکه کی چکر لګی دا ګرځي چرته چې زما سو امتی په ما باندې درود و سلام وای زما د امت هغه درود السلام ما تر رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمای. نو که پتا باندې یو څوک سلام یو ضروري الله لس پیر سلام را لګي په دغه کس باندې زکه درود وایم. زما په دې باندې یقین دی د احادیث پرانا کې چې الله لس رحمتونه بلکې 70 رحمتونه ومارلي. ځکه یو ځل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام ویم د الله د طرف نه لس پیره په ما باندې سلام راځي سلامتی راځي ردینه بل لوی خبره سکه د شر مؤمن د پر. نو یو دا شولا او دویم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر ویل د نبی صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ ګرځي. کم انسان چې درود شریف زیات وای دی انسان ته بر قیامت پرز د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کیږي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم پر امام طبرانی د حدیث نقل کړی دی من صلى علی حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادرکته شفاعتي يوم القيامه. څوک چې سحر او ماقام په ما باندې درود شریف وای یعنی د زیات تسلسل کوي دا سړی دا درود شریف دا خپل یو وظیفه وګرځي زب سحر موي ماقام موي. نبی علیہ السلام فرمای دې سړی دا سړی زما شفاعت به بیا موسی دته به زما شفاعت ملاوي. او امام الله سمرقندی رحمه الله ډېر لوی عالم او فقيه تیر شوی دی د لیکلي دي وای کې بد درود شریف باندې نور هیڅ ملاو نشي هیڅ اگر ډېر څه به ملاوي که نور هیڅ ملاو نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شفاعت انسان ته دی وجنه نصیب کیږي په کائناتو کې ردینه بل لوی خبره و انعام نشته. د نبی صلی الله علیه وسلم د درود د شفاعت نه بل لوی صحیح نام چې انسان ته ملاوي شي. نو دویم په کثرت د درود شریف سره چې څوک زیادت کوي د درود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ورته نصیب کی. او دریم نمبر په دې درود شریف په زیادت او کثرت سره الله د انسان ګناهونه معاف کوي درجه اوچتای او په عمل نامه کې د نیکو کثرت او زیادت راځي. نبی صلی الله علیه وسلم پر من صلی علیه صلاه صلی الله علیه 10 صلوات څوک چې ما یو ځل درود وای الله بالله رحمتونه را لګي. او دویم ويحط عنه بها 10 سیئات الله لس ګناهونه د عمل نامې نه مټاوي ختمه ورنه. دا یو ځل درود شریف په ویلو په بدل کې الله زما استاد عمل نامې نه چې چا حق ورپسې نه واړو ګناهونه هغه لس ګناهونه ورنه الله ختم کړي. دریم ورفعه بها 10 درجات الله د انسان لس درجه ور سره اوچتي کی. ته سوچ کوه یو درود به زما استاد څومره وخت لګي نیم منټ به وینه لګي چې خپه توجه سره وایو لس نه کوي راغلي لس ګناهونه میټاو شو لس درجه اوچتې شوې د دې نه بل لوی څه خبره کېدې شي. امام شافعي رحم الله د بسلورو مذاهبو کې چې نن پس دنیا مسلمانان روان دي په دې کې یو مذهب عالم دی جلیل القدر امام دی د قران او سنت لوی عالم دی وفات شو. یو شاګرد دی وی ویل ما خوب کې ولیدو ما نن ته پوښتنه کو الله در سره سم عمل وکړه. ویل امام شافعي رحم الله ما ته جواب راکړي چې الله زما مغفرت وکړو. ویل پرشتي ما سره را سره کړی هغه پرشتو ته ویل چې ډېر په عزت سره ډېر په احترام سره د جنت ته بوځي. ول مو تل چې ذریعہ سوا
د امام شافعي رحمه الله ډېر لوی عالم دی، لوی امام دی، دغه به څومره نیکۍ وي. ول نیکۍ خو ډېرې وي، خو یوه نیکۍ دغسې وه چې ما درود شریف په ځان لازم کړی و. یو درود شریف سحر به مې وایو، ماښام به مې وایو. ول له هغه د وجې نه فرشتو ته ویل چې ډېر په اکرام او اعزاز سره دې جنت ته بوځئ. دا شاګرد دی وایي ویل ما ورنه تپوس وکړو چې کوم یو درود شریف و، تاسو به کوم درود اهتمام کوو؟ ویل ویې فرمایي اللهم صل علی محمد کلما ذکره الذاکرون وکلما غفل عن ذکره الغافلون. ویل زه په دې درود شریف دغې مختلفې صیغې په احادیثو کې راغلي دي، خو د ټولو نه غوره درود شریف دا مونږ تاسو چې په مونځ کې وایو د دې نه بل غوره درود شریف نشته دی. انسان که مختصر وي وصلی الله علی النبی الامی وعلى آله وصحبه وصلی الله علی النبی الکریم یا اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صحابه کرامو نه د ډېر زیات هغه فضایل نقل دي. یا د ټولو نه بهترین درود شریف چې دا کوم مونږ تاسو په منځ کې لولو، بعضې جزئي فضیلت راشي د یو درود شریف باره کې، لیکن کم درود شریف چې په دا مونځ کې مونږ وایو دې ته چې کوم فضیلت حاصل دی هغه بل یو درود ته نه دی حاصل. خوبونو کې بعضې واقعیت لکه چې دا راشي، لیکن دا خو یو جزئي فضیلت شو، یو ژوندي ذریعه شوله، خو د دې دا مطلب نه دی چې مونږ د خوب هغه واقعه راواخلو په حدیثو کې چې کوم فضیلت راغلی دی مونږ یې په هغې راپاسه کړو. زمونږ خلکو کې دا کمی وي. تاسو چې حج عمرې ته سړی لاړ شي، هلته چې مونږ وګورو دا د زمزم اوبو فضیلت په صحیح حدیثو کې راغلی دی چې هیڅ قسمه شک او شبهې نه بالاتر دی. لیکن تاسو کتلي په دا لاره باندې سړی ځي بدر ته، په دې لاره یو دوه کویان راځي، د یو په باره کې مشهور دا چې 70 انبیاء کرامو دلته اوبه څکلي دي، د بل په باره کې مشهور دا چې نبي سم لاړې مبارکې دې ته ورغلي. نو دا خو یو تاریخي خبره ده، یقیني نه ده. زمون خلک دا غزګین بوتل ډکه او بغلا باندې راوړي، نو د دې په ځای زمزم وې ځکه نه دا غي فضیلت یقیني ده، د فضیلت یقیني نه ده، ځونی ده. دغه سره خوب واقعه راشي یو درود شریف په باره کې، نو ټیک شو دا بزرګ سره تعلق ساتي، فضیلت یې یو حد پورې معلوم شو، لیکن دا غي دا مطلب نه دی چې په صحیح احادیثو کې کوم درود شریف فضیلت راغلی دی مونږ خوب ولا راولو دا غي پاسه کو. زمونږ د خلکو غلطي. بهرحال نو دویم نمبر د امام شافعي رحمه الله فرمایي زه دغه درود شریف د وجه نه زما معافي وشول، زه جنت ته په اکرام سره. یو بزرګ تر شوی د عبید الله ابن عمر قواریری رحمه الله، د یو ډېر لوی مصنف د اسلامي کتابونه به لیکل. د چې کله وفات شو یو چا خوب کې وکړو، ویل الله در سره سم معامله وکړله، ویل الله زه درود شریف د وجه نه وبخلم. ویل څنګه؟ ویل کلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه مبارک براغله نو ما به صرف اشاره نه لیکله، ما به پوره درود لیکو صلی الله علیه وسلم. ویل زه الله رب ذوالجلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره د درود شریف پوره لیکلو د وجه نه الله وبخلم ماته، ویل زه ومې بخله. نو د دې نه سوچ وکړئ تاسو د دې نه بله لوی څه فضیلت کېدی شي. او څلورم نمبر علما فرمایي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف زیات ویل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نزدېکت ذریعہ ده. مونږ تاسو غواړو کنه، هر څړی غواړي یار پلان کې لوی شخصیت د زما د نزدېکت راشي، زما ور سره تعلق جوړ شي، زما د تقرب نصیب شي، نزدېکت نصیب شي، زره د په خاصو خلکو کې شم. په کائناتو کې په مخلوقاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل لوی څوک نشته دی، مخلوقاتو کې داغه نه بل لوی نشته، دغه کائناتو سردارو الله د کائنات داغه مخه پیدا کړی دي، دغه صحیح حدیثونه ثابت دي. ان شاء الله کله به بحث وکم. ایو حدیث دی لولا کلمه خلقت الافلاک، مولا علی قاری رحم الله لیکلی دي، اگر چې د احادیث الفاظ ثابت نه دي لیکن معنی ثابت ده د نور حدیثونو. هغه سید الکائنات امام الانبیاء ته موت پس سره نږدې کېدی شو، په درود شریف سره نږدې کېدی شو. او ګڼ احادیث په دې کې راغلي دي. څه کلمه طالبانو ته حدیثو کتاب لوستو، په هغې کې دا حدیث یو مستقل کتاب باب راغی او دومره ډېر احادیث پکې راغلی. یو حدیث راغی ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیه الصلاة. نبی علیہ السلام تاسو کې به د ټولو نه زیات نږدې ما ته چې وي هغه چې ټولو نه زیات درود شریف په ما باندې لولي.
او یو بل حدیث کې ان اقربکم مني یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، پتاسو کې د قیامت پر په هر موقع په هر زیبر تاسو نه زیات ماته څوک نږدې وي څوک چې ما باندې درود شریف زیات وي، نو اسی هم نزدېکت نصیب شو. او بیا خصوصیت سره د قیامت په ورځ په هر موقع، د قیامت په ورځ په هر میدان کې په هر ذکر رسول الله تعالی د نزدېکت ذریعہ شو درود شریف وستو وای د دین بل لوی فضیلت سکه دي نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نزدېکت ذریعہ د درود شریف شو. او پنځم نمبر علما فرمای درود شریف د مصیبتونو او د غمونو د ازالې او د ختمېدو ذریعہ ده. یو چا باندې چې غم وي، یو چا باندې چې مصیبتونو مشکلات وي، دای کړه درود شریف اهتمام وکړي، د درود شریف خپل معمول جوړ کړي، الله به د غمونو مون نه لري کی او د مصیبتونو مون نه لري کی. صحیح روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت ابی ابن کعب هغه فرمایي رضی الله عنه ولزد الله د پیغمبر دربار ته حاضر شوم، ما ورته عرض وکړو د الله پیغمبره یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک فلم اجعل لك من صلاة، الله پیغمبره زما چې کوم د نفلی وظایف وخت دی زه په دې کې په تاسو باندې څومره درود وایم، ول ما ته ویل چې ته څومره وایي، څومره ما شئت قلت الربع، ما دلزه د خپل ټیم چې تقسیم کوم د نفلی وظایف زه څلورم یې په تاسو باندې درود وایم. نبی رسول الله په تو فرمایل فإن زدت فهو خير لك، ابی بن کعب کته بدی کې زیادت راولې د بستر پر نورم ورشي دي کې بستر پر نورم بهترواله راشي. قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير، ما ورته نیم بکم د الله پیغمبر زما د نفلی وظایف چې کوم ټایم دی دا به نیم کم په نیم کې به نور وظایف کوم په نیم کې به درود شریف وایم. ول نبی رسول الله فرمایل ول کړه دین زیات کې ستاره پر ډیر غوړ. قلت فالثلثين، الله پیغمبر په 300 به تقسیم کوم، دوی سه به درود شریف هم یو یې سه به نور نفل وظایف کوم. ول نبی رسول الله راته فرمایل قال ما شئت فإن زدت فهو خير، قلت اجعل صلاتي كلها، الله پیغمبر زواغه د وظایف ټیم ټول درود شریف د لپاره مختص کما. ول نبی رسول الله اذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك، چې ته دغه څه وکې یعنی د درود شریف ته دومره ډیر وخت ورکې، درود شریف خپل معمول او وظیفه جوړ کې، په دغه وخت کې به الله ستا مصیبتونه غمونو د پاره کافی شي، یعنی الله به ختم کړي او الله به تاسو مغفرت نصیب کړي. او علماء ډیر واقعات هم به ذکر کړی دي، مستند کتابونو زمون اکابر علماء نقل کړی دي چې دغه درود شریف په ذریعہ سره الله د انسان غمونه پریشانی ختمي. کوم انسان چې درود اهتمام کوي د جبا د زړه هر وخت ذکر اذکار خصوصا درود شریف الله به داسله د غمونو نه د پریشانو نه ساتي. او شپږم نمبر علماء فرمایي درود شریف د دعا قبلېدو ذریعہ ده. کوم انسان چې درود شریف ډیر وي الله به د دعا قبلې، بلکې علماء چې د حدیث برنا کې د دعا د قبولیت طریقه کار خوري دی هغه ده حدیث کې هم دغه اول د الله حمد او ثنا وایا، بیا درود شریف وایا، په منځ کې دعا وک، بیا په اخر کې درود شریف وایا. ځکه علماء فرمایي وجه ده دا درود شریف خو خامخ الله قبلې ده، خو الله نه رد کوي. نو چې مخ کې روسته قبلې په منځ کې ستاره دعا به نه قبلې، نو د دې درود شریف په برکت سره به الله ستاره دعا هم قبول کړي. یو صحابي دغه فرمایي ولزد نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم یو کس راغی ول منځ وکړو او البې په منځ په الله سجود کو اللهم اغفر لي وارحمني دی ویل لاړو یا الله ما وبخي په ما باندې رحم وکړي. نبی رسول الله ورته فرمایل ولاجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصلي عليه ثم دعو. تډیر جلدی وکړه نبی رسول الله ورته فرمایل ول تا چې منځ کو کینا د الله حمد بیان کسنګ چې مناسب دي او په ما باندې درود شریف وای د دینه بس بیا دعا وکا. او د صحابي برمای ویل لک سات پس یو بل کس راغی ولغه منځ کو هغه په الله حمد وایو، په نبی رسول الله درود وایو، به دینه بس دعا وکړه. نبی رسول الله ایها المصلی ادعو تجب، ته دعا غواړه ستا دعا قبليږي، یعنی د دعا صحیح اصول آداب تخپل کړی دي، تا صحیح طریقه خپل کړی دا. او یو بل صحابي فرمایي ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام امدا طریقه خو چې دعا نه مخ کې رسته درود شریف وایا سل تو سل تو
سوال کوا دعا غواړه ستا دعا قبليږي ذکر دعا آداب تا پوره کړی دي شرایط دي پوره کړی دي او لدی وجر محترم وګد حدیث ته نبی رسول الله فرمای اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء څوک چې تاسو کې دعا غواړي الله اول دې د الله حمد بیان کې بڑائی دې بیان کې ثنا دې د الله رب ذل جلال وي باغې نه بس دې په نبی له سلام باندې درود شریف ولولي د دې نه بس دې به چې دې سغواړي دعا دې وکړي دومره جلدی من کو جلال یا الله ما وبخي زما مور بلا رب دې مطلب دا د موږ سي ورسم پوره کو دعا سره خو پوره حاضرۍ سره چې ستا پوره په دل جمعۍ سره پوره په خشوع حضور سره دعا وکړو الله به قبول کړي نو دا چې شو ستا سوچ بل ځکه ګرځي کې لاسونه دې چت کړي دو نو د دعا آداب پوره کا دې وجه علماء فرمایي درود شریف یو فضیلت دا شو فائدې دا شو چې په دې په ذریعه سره الله دعا قبلای او درود شریف چې نظر انداز کړل شي به الله د انسان هغه دعا رد کوي هغه دعا نه قبلای د انسان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي دا دعا د اسمان او زمکه په منځ کې ځوړند دی دغه سي الله کوړي قبلې کې نه وړي نه قبلې لیکن د دین مخ کې رسته چې درود شریف ور سره ملګری شي به دا دعا خيږي الله قبلې خو دعا د قبولیت دا معنی نه وي چې اوس موږ سوالو خامخا غلي وشي کله کله دغه څه وشي حدیث کې راځي د دعا د قبولیت درې مرتبه دي کله کله زه یو سغواړم الله به نه هي غرا کی کله کله زه سغواړم غرا نه کی یو مصیبت په ما باندې را روان دي دې په بدل کې هغه مصیبت الله مان لري کی کله کله دغه څه وشي زدل دی دعا کوم الله رات اخرت کې جمع کی او حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي بنده چې قیامت پورز باندې ال تخبل محلات او درجه وګوري دی بو الله ما دا عمل خو ما نو کړی دا کوم زین رااله الله ورته فرمایي بنده تا پلان کې دعا غوښتي وا ال ته نو پوره کړی د په بدل کې مدرتدا د محلات تیار کړو دا د انعامات تیار کړو نبی علیہ السلام فرمایي دغلته بدا بنده ارمان کوي کاش که زما یو دعا په دنیا کې نوې قبول شوی دا ټول راته دلته پاتې شوی دی وجنه درود شریف دی د وجنه الله دعاګانې قبل او دومره اکرام او اعزاز انسان ته اعزاز په دې سره ملاويږي یو عالم دی علامه سخاوي رحم الله القول البدی پر باندې په درود شریف مستقلی یو کتاب په زمانه کې لیکل مو سره لایبرری کې پروت دی مستند کتاب دی او ډېر لوی عالم دی مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحم الله هم نقل کوي دا یو بزرگ دی دیوی ما یو اندازه مقرر کړی و چې بر شپې ود کېدم ما چې به درود شریف نو ویل زه به نو ود کېدم ما به تعداد پوره کو بیا به زه ود کېدم ول دغه شپه خوب ګورم نبی رسول الله صلی الله علیه خوب کې راځي ول زما د محل ترانه نه وته ول یو رڼا خور شوله یو خوشبوئی خور شوله ول دا خوشبوئی دومره زیاته وا چې ول هغه زمان بیبي هم را وی خښوله دغه خوشبوئی د وجره مونږ محسوسوله ول ما ته نبی علیہ السلام فرمای چې ته درود شریف ډیر زیات وې دا خلل دې خو کې زه خپل کما ول زه شرمنده غونډه کې شوم ول ما د مخ دغه ستاو کو ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز په د مخ باندې خپل کړل ما هغه عالم فرمای ول قسم دې نبی علیہ السلام خله مبارک چې زما په مخ په کمزې باندې لګېدلې و د ډیر وخت پورې دغه نه واجب خوشبوئی راتله نو په دې درود شریف سره انسان الله رب ذل جلال ته هم محبوب ګرځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم د انسان نزدېکت ور باندې راځي بلکې یو حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ به د انسان روان وي د اعمال ټول ووش د ګناهونو به درانه شي نیکی به سپک شي پرشته به د لاس نه ونیسي جهنم ته روان کی د څومره سخت وخت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज کې دا ودروي دا ما سره نیکی دا پرشته به نه ودروي نبی سم بیا आवाज کې ودروي دی او وی ورته وی ستا قرآن کې نور راغلی علیها ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم من خدای الله د حکم پابند یو تعالی ته درخواست وکړي چې موږ ته حکم وکړو بدرو الله ته درخواست وکړي الله ورته ودرو نبی صلی الله علیه وسلم برش دوباره د اعمال وزن ول دوباره بولږي رسول هغه د نیکو د طلب بیا سپک شي د ګناهونو د بدرنش رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یو چټي ور سره وي دا چټي بنا واخلي د دې نیکو د تلې ته به ورګزار کړه به یو دم درنش دا قسم نبی رسول الله ته دغه سګوري ته سو کی دا سو په دغه کاس کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژني تا خو مزر ډیر لوی خېګړه وکړه جهنم تر از دنیا کې څوک جیل ته رواني کنه د تانی حوالات څوک وجنی خوینه به خو را پرېګدي لیکن دې چې تاسو څوک سپارښت وکړي دا دغه سړي څومره شکریا ادا کړي د جهنم غازوی مقید خانه ته روان کړي دي
او د رسول الله ته څوک یې دا چې دومره لوی مصیبت نه بچ کړم او ورته زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا ما په نه لیدو باندې ایمان راوړی او دا ستا هغه درود شریف و چې تا ویلو ما ته رارسېدله. محترمو زموږ ستاسو دا عقیده ده صحیح احادیثو کې د نبی علیه الصلاة والسلام قبر ته چې نږدې څوک ورشي الله دې مونږ تاسو بار بار بوزي هلته په خپله باندې دا درود شریف چې ته وایي اوري لري نه چې د قبر نه لري د لري نږدې نه اورېدونکی صرف د الله ذات دی بل څوک نشي انسان که ژوندی مې دنیا کې مې د لري نه زما ستا آواز نه اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د لري نه چې کوم درود شریف ما ته وایو سلام وایو دا د فرشتو په ذریعه هغه ته رسولی کېږي ستا پلان کې امتي به تا باندې درود شریف ووایو د دې نه بله لویه هغه ته ضرورت نشته دا خو ما ورته خپله هدیه هلته پیش کوو ډالۍ پیش کوو خوش قسمت هغه سړی دی چې د هغه ډالۍ هلته قبوله شي د دې وجې نه محترمو د درود شریف ډېر اهتمام کوئ کوم سړی چې یقین وکړي درود شریف ډېر وایي الله به د انسان محتاجي نه راولي کوم سړی چې درود شریف ډېر وایي الله دته یو خاص قسمه نورانیت ور نصیب کوي انسانان یې په خپله محسوسولی شي خو چې کله اهتمام کوي زیادت کوي د انسان د دې وجې نه کم از کم چې ډېر نشي ویلی د ورځې 200 پیرې خو کم از کم دا په ځان لازم کړئ چې موږ به درود شریف وایو کم از کم چې کوم یو هم درته اسان وي هغه ویلی شي کم از کم دا 200 پیرې خو دغسې دی چې دا به موږ په ځان لازم او که زیات 1000 او 2000 او 3000 ته دې ور ورسوو د دې نه بیا لویه خبره چېرته هسې موږ تاسو ناست یو چېرته به غیبت کوو چغلي به کوو دروغ به وایو څه خو به کوو د هغې په ځای کې زموږ ستاسو سره په لاس کې تسبیح را سره وي او په دا ژبه هم درود مبارک وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو د دې نه ما ته په خپل کارونو کې مشغول یو لیکن دا ژبه او کله کله انسان چې دا ډېر زیات اهتمام کوي الله الله د الله نام سبحان الله الحمدلله بیا خصوصا درود شریف دا سړی جاري شي زمونږ یو بزرګ باره کې راځي دله اپریشن کوو نشه ورته ورتله د اعظم هغسې لګیا الله 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 ځکه زړی هلته په ذکر باندې جاري شوی دا به په سختو حالاتو کې ستا په ژبه او ستا په زړه باندې به هم دغه جاري وي د دې وجې نه محترمو د درود شریف ډېر زیات اهتمام کوم یو چې مختصر هم وي او دومره ډېر فواید لري دا خو ورته نه هلس تاسو مخکې ما وویله دومره ډېر فواید علماو لیکلي دي یقین وکړه هغه فواید چې سړی وګوري انسان وایي چې بل میز نه کوله بس صرف درود شریف مې ویل نو د جمعې ورځ هم ده دا د جمعې په شپه او ورځ په خصوصیت سره علما فرمایي دا ټارک نبی علیه الصلاة والسلام ته پیش کېږي او دا حدیثو کې چې اختلاف راځي چې یو ځل درود شریف مونږ لس رحمتونه راځي که او یا رحمتونه راځي نو د تطبیق مختلفې طریقې علماو خپلې کړي دي یو پکې دا ده چې دا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ چې مونږ ته یو ځل درود ووایو الله او یا رحمتونه راځي په مونږ تاسو او یا پرې د الله طرف نه سلام راځي په عام ورځو باندې هغه لس رحمتونه او لس سلام راځي نو د الله د طرف نه چې رحمتونه راځي د الله د طرف نه چې سلام راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدېکت نصیب کېږي د هغه د شفاعت مستحق انسان ګرځېږي د ګناهونو نه په انسان ته هغه نجات میلاویږي نو د دې نه بله لویه خبره څه کېدی شي د دې وجې نه خپل معمول کې راولي شیطان کوشش کوي انسان نه پرېږدي دغې ته خو مونږ تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو د هغه محبت دعوه لرو نو چې د محبت دعوې لرو بیا به کم وخت چې هغه ته به د نزدېکت هغه خواهش نه لري الله رب ذوالجلال دې مونږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقي مینه نصیب کړي او حقیقي نزدېکت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله.